د مکې معظمې دور نو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مرګرو سره به په دار ارقم کې د دعوت کار وکاو او د دعوت کار به خفیه طور باندې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کو دا د غټو غټو میلو ته او د مینا د حج په مقام کې به نبی علیہ السلام ته او د شپې په اوقاتو کې به د مختلفو قومونو سره میټینګونه کول او سلاګانې به کولې او د دعوت کار به ورته ورکول. نو دعوت خفیه طور باندې چلیده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ایمان راوړل نه وروستو هغه ویل یا رسول الله دا په پیمل اختفا دا پټ پټ دغه ولې موږ کوو ښکاره ولې دغه نه کوو. نبي علیه السلام ستاسو خوښه ده نو 240 کسان مسلمانان برابر شوي دي او دا 2 صفونه اساس کړه او د یو په سر کې حضرت حمزه او د بل سر کې حضرت عمر روان شو او بیت الله شریف ته ځي الله اکبر الله اکبر. دا بعضې خلک وایي جلوسونه پکې چا راوستي دي، دا پکې حضرت عمر او حضرت حمزه راوستي دي او رسول الله راوستي دي. تاسو کتلي که نه ته په سترګو دله چا خلکو قولي ایښي دي تاله ته خو څه وګوره که نه ته علم څه ته وایي؟ علم دې ته نه وایي چې ته تش دغه کوم کتابونه طالبانو ته وایي دې کې ته ګرځې راګرځې. دا علم خو ډېر لوی شی دی، دا خو ډېر لوی کتابونه نور دی هم ورسره کتاب غواړي. دا موږ سره چې دا کتابونه پراته دي دا ټول چا ویلي دي څه؟ دا ټول خلک ګوري بیا د وینا لپاره یو څو کتاب لري په هغې چل زده کړي او بیا دا نور ځان له ګوري. نو د حق ورځې نه دعوت کار په ډاګه